میلمانه راغلي وو، میلمانه ته ټولو ته دعوت و او هغوی ماشاءالله ښه دعوت قبول کړو. رالو خلکو له د قبضو بابت کې راغلي وو او دا تقریبا د 2016 نه دا پراجیکټ شروع دی. 2016 نه اوس مخکې خلکو پکې کورونه جوړ کړي دي، قبضې اخیستې دي. مزید چې کومې قبضې پاتې وې نو هغه موږ ټولې خلکو ته انډه ورکړې او نن په هغې باره کې خلک راغلي وو. نو خلک هم خوشحاله دي او بس موږ هم ته خوشحاله یو. بس الله تعالی دی دا تا داسې سوال وکړو چې ریټ او سیل دا زموږ سیلمینان کوي. دا موږ په دې خبرو کې زه په خپل کار نه لرم. زما صرف کار دا دی چې زه ځمکه والم، بیا ځمکه کې ډیولپمنټ کار وکړم او تیار یې کړم ته. نو بیا دا د سیلمین کار یې هغې یو بروشر جوړ کړی، یو ریټ او دا انسټالمنټ کښتونو خبره ده. بیا دې کې څوک نغدي پیسې ورکړي، چاله ډسکاونټ ورکوي، دا د هغې کار دی. بیا سوسایټۍ باره کې چې خبره وي نو سوسایټي خو یو ښه د عزت کار دی او یو ښه پلهیي کار دی. صرف مزدوري نه ده، صرف پیسې ګټل نه ده. خو دې کې ګوره دې کې لارې جوړول شته، دې کې جومات جوړول شته، دې کې هغه خلکو له به کور ورکوي چې هغه کور نشي اخیستی. او اوس که یو ځای کې دې پلاټ علي نو 50 لک به یو ځای وړي، نو 50 لک ته موږ نه غواړو، موږ لکو روپو نه خبره سټارټو. او هغې دا هغه خلکو سره موږ دا یو پلهیي اداره ده چې په دې طریقه موږ کوو که نه نو دې کې خدای پکې برکت اچي، موږ له هم رزق راکوي او خلکو کار هم کېږي. نو صحیح طریقې سره دې وکړي، غلطې طریقې سره دې نه کوي. هغې له خو موږ دا میسج ورکوو چې ماشاءالله زموږ کوم میلمانه راغلي موږ هم ته خوشحاله یو او دوی هم خوشحاله یو. خو دوی له دا میسج ورکوو چې چا پلاټ اخیستی دی خپل پلاټ باندې د کور جوړول او آبادي دې پې شروع کړي، ځکه چې خپله قبضه دې والي زموږ د سر نه دی باقي دا شی کوز کړي. زموږ دا میسج دی وته بنیادي خدای یو اکټیویټي و پکار ده چې څوک دلته اکټیویټي کوي د معیشت حوالې سره د ترقۍ حوالې سره هغو له پکار ده انکرج شي. نن زما د راتلو بنیادي مقصد هم دا و چې نن دلته چې واکداران دي چاته چې د صوبه حواله ده هغه را روان دي، هغه څه ویل غواړي، هغه د سایډونو نه خلک سټونیج ته بوتله غواړي، تباهي غواړي، بربادي غواړي. د دې طرف نه دا مې یو میسج ورکولو چې دې صوبه کې داسې خلک هم شته هغه دې صوبې ترقي م غواړي، آبادي م غواړي، هغه خلک چې کوم روزګار ورکړي، کم خلک اکټیویټي کوي، فاینانشل اکټیویټیز کوي، هغه انکریج کوي. صرف دغه انکریجمنټ زموږ مقصد. افسوس خبره ده دلته په دې نوښار کې به یوه میاشت د حکیم علي صاحب ولاړلی مو دلته یو کمپین و ضمني الیکشن زه به تلم راتلم. نن ما د ماحول چې لګېده کله دا جانډې دا بینرې دا فلیکسونه دا چې راوځي نو الیکشن کې خلک راوباسي او الیکشن کې خلک ځکه موبلایزیشن کوي چې هغه پښتو خبره خپل دارو خرڅوي چې یاره زه ټول نه ښایم ما ته ووټ راکئ او زه به ستاسو د ترقۍ ستاسو مسایلو حل به کوم. اوس یو سړی لاړو د صوبې چیف ایگزیکټیو دی او هغه وسایل صاحب د هغه په تشهیر باندې لګي نو د دې نه لکه دا د قوم سره مذاق دی. دا بنیادی طور د ټولې صوبې خلکو سره او سپیشلی د پښتنو سره مذاق دی او مذاق کوي څوک قیدي 804 کوي. د دې نه مخکې ګوره دلته خټک صاحب راوسته که هر څنګه و خټک صاحب یو سیاسي سټیچر و، سیاسي سړی و، هغې پسې چې بل راوسته د هغه نه لو پرفارمر راوست، بلې چې راوسته هغه ګنډاپور چې راوسته هغه به ملاجت ډایلاګ وي. دا اوس چې راوسته دی وایي زه عاشق عمران یم. د د هغه عاشق عمران په جواب کې ما چې تقریر کوو چې افسوس دا دی، فرق دا دی چې موږ ته عاشق پښتونخوا پکار دی، په موږ مسلط کېږي عاشق عمران. نو هغه به عشق معشوقي چکر روان دی او خلک په عذاب کې پراته دي. نو دا شی چېرته ما نه لیدل چې سړی په حکومت کې م احتجاج کوي او اپوزیشن کې م احتجاج کوي. دلته چیف منسټر نه احتجاج کوي. انوکه واقعه ده، نوې پښتونخوا ده، تبدیلي راغلې ده چې چیف منسټر احتجاج کوي دې ته نوې پښتونخوا وي. دا تبدیلي ده، زموږ خلکو دا نه وپېژندل. ګوره سوسایټي دا یو ښه اقدام دی، زه دوی اپریشیټ کوم. هم څنګه چې ما خپل په دې خبرو کې وي چې نن سبا چې کوم کوټن ماحول دی پای کې دلته یو انویسټر خپلې پیسې دلته خرچه کوي او په سبسیډایز ریټ باندې خلکو ته غریب خلک دی مزدوري کوي او د خپل کور مالک کېږي. نو ډېره ښه خبره زه دا اپریشیټ کوم. خدای دې له نور هم ترقي ورکړي او خدای دې وکړي چې هر سړی کم سے کم خپل کور مالک شي. لومړی ستاسو ټیم شکریه ادا کوم. دا کومه خټک سیټي کې چې موږ موجوده ولاړې دا د نواب وجي سویټۍ نه دي، که یونیورسټي ماډل ټون دی، که د رزاق روډ باندې کومه سویټي ده او که د خټک سیټي ده. الحمدلله چې کوم دی نن چې دا کوم خلک زه ګورم
په زورونو تعداد سره خلک راغلي دي دا د روزګار او د رزق مسله ده د خلکو ډیر وخت شو دا روزګارونه بندو خو الحمدلله د یو کلیام اعلان وکړو چې چاته مسلې راځي دلته مانه فلاټونه لکه تاسو سره پیسې ویو کني ځان لږ کورونه جوړ کړي او ان شاء الله د الله په فضل او کرم سره د خټک سیټي چې کم دی د ګیس امرالو بجلیم دی کېشتاو باقاعده چې کم دی هر یو سہولت دی له ان شاء الله ورکو او که خیری نن نه بعد با د خټک سیټي ډیر فمخ کیږي او بل د کم چې د تاجران دي کم چې د فرافټي ډیلران دي دوی برازي ان شاء الله او د الله په فضل او کرم سره پدې کې به بوکینګ هم کوي او کم خلکو د چې قبضه والا شولې نو زاغې ته مبارکباد پیش کوم او ډیره شکریا مده کوم د نواب جی د سویټي ځکه چې نواب جی دا یو سړی دی چې مخلص سړی دی همیشه لپاره جمعتونه مدرسې پدې کې چې ګوري غالبا د درې سلور زینو کې پدې د 2008 کې زرا غري ما دلته لوخي ولاړې وي ډیر بد حالاتو و شو ګور سو ګیس رالو بجلی رااله روډونه پکې جوړ شو چیف منسٹر خبره وکړه چې کتا سنونو ګوري په روډو ته ماشومان ولاړ دي روډونه بلاک کړي دي خلک په ټینشن کې شوري دي ګور رزق پورې خلک یاران دي هغه صرف چې دا راغلي دي هغه د خوشاله چې کراچۍ ته لاړ شي لاهور ته لاړ شي او دا درنی وکي او بل دا چې کم دی رزق پورې خلک حیران شو چې دوی په سیاست نه پوهیږي دوی نه سیاست سره تعلق شته نه دوی سره چې کم دی د چا د رزق سره شعور شته دی هغه خو لګي خلکو له کورونه ورانه یاره زه د پیپل پارټۍ طرف نه دا میسج ورکوم که نه چې همیشه لپاره پیپل پارټۍ غریبو او مظلومانو لا رزق الله تعالی ورکوي خو روزګار چې کوم دی همیشه لپاره پیپل پارټۍ ورکړی دی نن تاسو ګورئ د کومې زمانې د ذوالفقار علي بټو د دور نه والا د 1973 نه والا د نن ورځې پورې چې کوم دی چې څوک هم دا ونه وشي پیپل پارټۍ څوک مخالفت نه کوي ځکه چې همیشه لپاره چې هغې وزیر اعلی راشي که هغې وزیر اعظم راشي هر غریب هم پکې خوشحالي نن د بېنظیر سپورټ پروګرام چرمیني چې دغه چې وګوري زموږ د یو عوامي ګورنر راغلی دی لګی دی مطلب کوڅه په کوڅه ګرځي که ما ته پته وي ما به ګورنر صاحب نن دلته هم راوسې وی ما سره نواب حاجي خبرې شوي خو شاټ خبرې ضرور شولې که ما ته دا ویلې چې دا ګورنر دلته راوله نن به ګورنر هم په دې سټیټ باندې ناست وی دا عوامي خلک دي انشاءالله موږ ټول د پاکستان پیپل پارټۍ چې څومره خلک دي څومره ورکراني دا ټول عوامي دي دا سویټي چې کومه دا خو کامیاب ده دې کې څه خبره هم نشته دی دا خو فنکشن دې لپاره وشو چې یاره خلکو له ویل نه ورکړي چې نن سبا په دې فرافټۍ کې ټول غله راوتي دي ټول ډبلینګ راوتی دی دویم نمبر کارونه نن دا شو که دا سیاسي خلک یې راوسته ګوره زموږ د عباد رو رالو دا پوزیشن لیډر دی صوبایي اسمبلۍ دا چې کوم دی نن وخت کې د سره غټ اختیارات دي ځکه چې پوزیشن لیډر دی هغه چې نن رالو په دې سټیټ ودرېده چې د خلکو ته واضح شي چې واقعي دې کې څه فرق نشته دی انشاءالله چې دا خټک سیټي او دا نور سویټۍ چې څومره دي که یونیورسټي ماډل ټون دی که د رزاق روډ والا هغه سویټۍ نامه مانه هېرېږي که هغه ده نو انشاءالله په دې کې به هر سړي ته الله تعالی ښه رزق ورکوي او انشاءالله چې کوم خلکو کورونو لپاره دا ځای اخیستي الله پاک به ورله بختوروي